رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای غوره هغه څوک ده چې په خلکو کې قوي اخلاق یعنی ښه اخلاق لري دغه بهتره او غوره کس ده. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمای غوره او بهتره هغه څوک ده چې پور په چټکۍ سره ادا کوي، د یو چا قرض ورباندې وي، پور یې ورباندې وي او دی فوراً هغه ادا کوي، په تلوار سره خپل پور ادا کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمای وای دغه کس غوره او بهتره ده په انسانانو کې. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمای غوره هغه څوک ده چې خلکو ته خواړه ورکوي، ډوډۍ ورکوي، یعنی خلکو ته مېلمستیاوې کوي او سلام خلکو ته اچي. دغه کس هم په انسانانو او په خلکو کې بهتره او غوره ده. په بل حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمای غوره هغه څوک ده چې د نورو مسلمانانو سره د نورو کسانو سره مرسته کوي، مدد کوي. نو ای زما عزتمند ورونو، که څوک خپل ځان په دغه کسانو کې شاملوي نو هغه دې دغه شان په ځان کې راولي، هم د خلکو ته ډوډۍ ورکوي، هم د خلکو ته سلام اچوي او هم د خلکو پور فوراً ادا کوي، د بل مسلمان پور مک ځنډوي او هم د ښه اخلاق په ځان کې پیدا کړي.